عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانانو ورونو د دین اسلام چې څومره احکام الله جل شانه را لېږلي دي نو دا درجه په درجه باندې راغلي دي مطلب دا دی چې دا اوس چې مونږه څنګه مونځ کوو نو ابتدا کې داسې نه و اوس مونږ مانځه کې هغه د سلام جواب راکړي ابتدا د اسلام کې دا طریقه وه چې یو څوک به په مانځه باندې ولاړو د بار نه به سړی راغی هغه به سلام واچو د مانځه والا به ورته باقاعده جواب ورکو وعلیکم السلام بیا دا خبره منع شوه یو صحابي فرمایي چې ما د مکې مکرمې نه حبشې ته هجرت کړی و د حبشې بادشاه نجاشي نیک سړی و بلکې په نبی علیه السلام ایمان هم راوړی و نو خلق په مکه مکرمه کې چې تنگ شو د کافرانو د ظلم و زیاتۍ نه نو د نبی علیه السلام په اجازت باندې هغې حبشې ته هجرت وکړ بیا چې کله نبی علیه السلام ته د هجرت حکم ملاو شو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته نو هغه کومو خلکو چې حبشې ته هجرت کړی و نو هغې مدینې منورې ته راغلل یو صحابي فرمایي زه رالم نبی علیه السلام مانځه باندې و وی ما السلام علیکم وی نبی اسلام جواب رانه ما وی چې څه غلطي رانه داسې غټه شوې ده چې ما ته نبی علیه السلام د سلام جواب نه راکوي وی بیا دې بل طرف ته راتاو شوم دوه درې پیرې مې دا کوشش وکړو چې سلام مې ووی خو نبی علیه السلام جواب رانه کړ ډېر خفه شوم کېناستم په فکر کې
چې دا کم جرم به ما کړی چې نبی علیہ السلام خو نور څه کې سلام زمانه اخلي. وی چې کله نبی علیہ السلام د مانځه نه فارغ شو نو ما ته وی چې اوس په مانځه کې نوې پابندي دا لګېدلې ده چې سلام به اچې هم نه او د سلام جواب به هم نه ورکې. اوسه پورې دا پابندي نه وه، اوس دا پابندي ولګېدله چې سلام به په مانځه کې ناشې په چا باندې، او که تا سلام واچوه سړی مانځه کې و نو ته به د هغې جواب هم نه ورکې. نو د شریعت هر یو حکم داسې درجه په درجه سټپ بای سټپ قلار قلار باندې دا راغلي دي. په دې روژه کې دا حکم و چې یو سړي به روژه ونیوله او ماښام به روژه ماته کړه او دی به بیا وده شو، نو چې به بیا یخ شو نو بیا به چې کوم دی د ده خوراک څښاک دا به یې نه شو کولی، او که دغسې به پاتې شه خوراک څښاک به یې ونه که ماښام به روژه ماته نه کړه نو بیا به وده شو رایخ به شو نو بیا به یې خوراک نه شو کولی، پېشمنی به یې نه شو کولی. یو صحابي متعلق راغلی دی چې هغه د ورځې ټوله ورځ کار کړی او مزدوري خواري کړی او ستړی و، ماښام چې کور ته راغی نو بیبي ته وایي چې څه د خوراک هغه وایي ته کښېنه لږ دمه شه زه تاله انتظام کوم. هغې ورله څه خوراک چې تیاره و د ابتدا دور د اسلام داسې و چې ټول خلک غریبانان و کمزوري و، نو وی زه درله تیاری کومه ته کښېنه. دی چې کښېناست دی خو د غریب د ورځې ټوله ورځ ستړی و، بچې ډډی والي وده شوی، هغې ورته خوراک راوړه، دی وده و نو بسه خوراک یې ونه کړی شه نو ځکه پابندي وه، که دی رایخ شي هم خوراک نشي کولی. نو سبا له هم دغسې ورپسې په ناره روژه ونیوله او بیا مزدور کار سړی و غریب مزدورۍ له لاړ، نو چې ټوله ورځ یې تېره کړه په مزدورۍ کې نو بېهوشه شو. مسلسل محنت هم کوه، خواري هم کوه، خوراک هم پوره مه ملاوېږه. نبی علیہ السلام ته شکایت ملاو شو، هغه وخته پورې دا حکم نه و، نو بیا رستو د الله د طرف نه حکم راغی، نور واقعات هم دغسې راغلل. بیا الله حکم وفرمایه ثم کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. د شپې چې تاسو ماښام روژه ماته کوي نو د سبا پورې تاسو ته د خوراک څښاک اجازت دی، که روټۍ خورئ، که وده کېږئ، بیا رایخ شئ، اوبه څښئ، ډوډۍ خورئ، د سبا د ختلو پورې دا تا ته اجازت دی، دا کوئ. بیا چې کله سبا وختو نو بس ثم اتموا الصیام الی اللیل، بیا تر شپې پورې روژه برابر کړه. د ورځې روژه شوه او د شپې د خوراک د ماښام نه تر د سبا ختو پورې ټوله شپه اجازت مې، دا تدریج سره سټپ بای سټپ قلار په قلار باندې درجه په درجه باندې په دې احکامو کې تبدیلی راغلی. نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه کې وو او هجرت نو شوی نو روژه به یې نیوله، خو دا د رمضان روژه نه وه، د دې نه علاوه نورې روژې به یې نیولې. احادیثو کې مختلفې روژې راغلي دي، دا هم راغلي دي چې په هره میاشت کې به یې 3 روژې نیولې، 12مه، 14مه، 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 15مه، دا روژې به یې نیولې. یو ورځ یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته 1 کال پس،
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علیک سلام چې وشو رسول الله مبارک اون پیجند او ته یا رسول الله تاسو اون پیجندم وی چې نه ما خو نه پیجندې وی زه فلانه باهلی با قبیله وا باهلی مکنه هغه ته وی رسول الله مبارک ته وی خنو ته خو ډیر مخ کې تر او تازه رنگ دی مزیدار صحت دی خیستا دا ولې څه چل در باندې شوی ته خو ډېر کمزورې شوی وی یا رسول الله د دې ځای نه چې زه تللی ما نو ما د ورځې خوراک نه دی کړی د شپې مې لږ غوندې خوراک کړی دی یعنی مطلب دا یو کال مسلسل مې روژې ونیولې نبی علیه الصلاة والسلام وی قد ظلمت علی نفسی تا خو په ځان ظلم کړی دی داسې څوک کوي چې ټول کال دې روژې نیولې داسې مه کوه خامخا چې کې نو په هره میاشت کې یوه روژه نیسه هفته کې یوه روژه او یا رسول الله زما طاقت شته وی ښه دوه نیسه وی نه نور مې طاقت شته وی ښه د درې نیسه درې روژې په میاشت کې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه دا روژې نیسه ولنفسک علیک حق ته دې بدنم پتا حق دی یو خو زمونږ حق دی چې څه مومو نو بس اړامیږو خورو نه نه ته بدن یو مناسب حق دی سار به خوراک کې زیات نه زیات په توره باندې 3 ټیمه خوراک وکړه شرعاً 2 ټیمه خوراک دی زمونږ خو د خوراک څه ټایم نه دی معلوم هر وخت لکه د بیزې مخلو خوځي وی د دې بدن در باندې حق دی نو په ده به ظلم نه کې او چې ته دومره محنت وکړي او دا روژه مسلسل نیسي نو کمزوری به شي نو بیا به نور عبادات څنګه کې یوازې روژه خو نه دی عبادت که نه منظم عبادت دی ذکرم عبادت دی تلاوتم عبادت دی بیا به ته تلاوت ته نشي کېناستی غورځېږي را غورځېږي به بیا به ته ذکر نشي کولی کمزوري به دې په بدن کې راشي هغه وی ښځه ټیک ده مقصد مې دا دی چې هر حکم درجه په درجه راغلی نو رسول الله مبارک به د عاشورې روژه نیوله عاشوره دا نن د ذوالحجې د میاشتې 29 تاریخ دی یو کم دیرشم دا د کال اسلامی کال اخیری میاشت ده نو یا به نن اخیری ورځ شي یا به سبا له اخیری ورځ شي نو که نن اخیری ورځ شوه نو د سبا نه به نوی کال او نوی میاشت شروع شي محرم د اسلامی کال اولنی میاشت محرم ده مونږ ته جنوري فروری دا ډېرې ښه په یادو یاد دي او زمونږ د انپړو خلکو ته یا زمیندارو ته که انپړ نه وي خو چې زمینداري نو هغې ته دا عیساکۍ او جیټ او هاړ او په شکال او بادرو دا ورته په یوه سا یادي خو که تا ترې تپوس وکړو چې یاره دا ربیع الاول څومه میاشت ده نو بیا سوچونه کوي نه ورځي ورته الا ماشاءالله بیا پې سوچونه کوي هلکه ولې ځکه موږ دغې سره تعلق نشته حالانکه تعلق د مسلمان ټول د اسلامي میاشتو سره دی روژه په اسلامي میاشت ده حج په اسلامي میاشت دی نفلي روژې په اسلامي میاشتو کې دي زکات په اسلامي میاشتو باندې دی چې کال په مال باندې تیر شي وړوکی اختر لوی اختر په اسلامي میاشتو باندې دی شعبان په اسلامي میاشتو باندې دی نو دا د اسلامي میاشتو نومونه زده کول دا د مسلمان دپاره ضروري دي دا به خامخا زده کوي لکه څرنګه چې موږ نور د دین خبرې زده کوو نو دا اسلامي میاشتې به هم زده کوو نو دا روانه میاشت چې یا یې نن ورځ ده او یا یې سبا اخري ورځ ده دې ته وایي ذوالحجه د لوی اختر میاشت به دا ختم شو
یا ختمېدو والا ده، دغه کال ختم شو یا کال ختمېدو والا دی، نو بله ورځ یا سبا له به محرم میاشت شروع. دا محرم میاشت دا د اسلامي کال اولنۍ ورځ ده. اولنۍ ورځ اسلامي کال دا محرم دی. حدیث مبارک کې د دې د روژې متعلق راغلی دي چې د رمضان د روژو نه رستو د ټولو نه بهترینه روژه شهر الله المحرم، هغه میاشت ده چې د محرم روژه ده. او د هغې روژه کله ده لکه د هغې روژه چې د میاشت شروع شي د هغې په 10مه ورځ باندې ده. هغې ته یوم عاشورا ویلی کېږي، د 10مې ورځې روژه. نو که مثال په طور د سبا نه میاشت شروع شي امکان نشته په ظاهر کې، ځکه چې وریځې دي، بارانونه دي، او تقریبا په ټول ملک کې بارانونه دي او وریځې دي. خلک ګوري په دې نیټ باندې، دا زمونږ علاقې خو ښې دي، سیلابونو نه الله محفوظ یې ساتلی دي، الله دې ته موږ محفوظ هم ساتي. او ښکته ملکونو کې علاقو کې اموارې علاقې دي، نو دا د دې وطن دا اوبه هم ورسره ملګري شي، هلته مسلسل تیز بارانونه وریږي، روغ کلي ډوب کړه، بازارونه غرق کړه، تباه کړه، سړکونه تباه کړه. شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده که مونږ خو هر یو ځان ته زبرګ وایو، زم ځان ته زبرګ وایم او تم ځان ته زبرګ وایې. زه خیمه خو دغه سړی خراب دی، زه خیمه خو هغه سړی خراب دی، ګوته مونږ بل ته نیسو، ځان ته مو چېرته ګوته ونه نیوله چې زه خراب یم، زما د عمل په وجه باندې دا آفات، بلیات، مصائب، تکالیف سوکړې او یا سوکړې نه نو بیا بارانونه دا را رواني. دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده. بل چاته ګوته مه نیسه، بس ځان یاد که خدای زه ډېر مجرم یم، الله زه ډېر ګناهګار یم، ستا دا بندگان زما د وجې نه په مصایبو او تکالیفو کې گرفتار دی. الله ما ته زما ګناهونه معاف کړي او په دې خپلو بندگانو باندې رحم وکړي. خو مونږه د یوې ګناه د پاسه بله ګناه کوو، ځان مجرم نه ثابتو، ځان پاک فرشته ثابتو او بل مجرم او ناکاره ثابتو. نه مسلمان بنده باندې ښه ګمان وکړه، ظاهر مسلمان دی، منځ کوي، روژه نیسي، تلاوت کوي، حج کوي، نو هغه باندې ښه ګمان وکړه. نو عرض مې درته کوو چې د دې میاشتې 10مه ورځ روژه هغې ته وایي یوم عاشورا، یو د محرم د میاشتې ښه. نو دا به نبي علیه السلام نیوله نو، او د رمضان د فرض کېدو نه مخکې دا روژه لازمه وه، دا به خلکو نیوله. بیا نبي علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو هلته یهودو به دا روژه نیوله. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړو، هلکه دا روژه تاسو په کومه خوشحالۍ کې نیسئ؟ ای وی دا په دې خوشحالۍ کې نیسو چې په دې ورځ باندې الله موسی علیه السلام ته نجات ورکړو د فرعون داغه د لښکرونه، او فرعون او داغه لښکرې ټولې الله په دریای قلزم کې ډوب کړي، ټول هلاک شو. او موسی علیه السلام ته الله پاک نجات ورکړو. نبی علیه الصلاة والسلام ته وی مونږ تاسو نه زیات موسی علیه السلام ته نږدې او قریب یو، ځکه هغه هم د الله اولو العزم پیغمبرو او زم د الله رسول او پیغمبر. نو صحابه کرامو ته وی که زه آینده کال ژوندی وم
نو زه به د دې سره یوه روژه بله ملګرې کومه چې د دې یهودو خلاف راشي، په عبادت کې به هم د یهودو سره یو شانوالی نه کوي ښه. نهمه روژه به ورسره ملګرې کړم، نو نهمه او لسمه به ونیسم، یا به ورسره 11مه روژه ملګرې کړم، نو 10مه او 11مه روژه به ونیسم. او صحابه کرامو ته وی خالف الیهود والنصارى، تاسو د یهودو د نصاراو مخالفت کوي په دې عبادت کې. وصوموا معها یوما، او د دې یوم عاشورې سره یوه ورځ بله ملګرې کوي، 2 ورځې روژې ونیسئ. نو انشاءالله د دې متعلق فضیلتونه هم ډېر راغلي دي، موقع په موقع به بیان کو. آینده جمعه که زندگی و هغه هم پکې راتلونکې ده. خو دغې ورځې ته یوم عاشورا وایي ښه. او په دې ورځ باندې روژه نیول الله جل شانه پې د تیر شوي 1 کال ګناهونه معاف کوي. 1 کال، لکه څنګه چې یوم عرفه باندې 2 کالو ګناهونه معاف کوي، د تیر شوي کال او د راتلونکي کال. نو په دې یوم عاشورا باندې الله پاک د 1 کال تیر شوي ګناهونه معاف کوي. موږ څومره ګناهګار یو، څومره ګناهونه رانه کېږي، هغه راته الله په یوه روژه باندې معاف کوي. خدای دومره رحیم او دومره کریم ذات دی چې زمونږ اعمالو ته نه ګوري، خپل کرم، خپل مهربانۍ او خپل رحم ته ګوري. او بله خبره پکې دا ده، انشاءالله بیانو بیا بله جمعه زندگی وه، چې په دغه ورځ او شپه باندې په خپل اولاد باندې په خوراک کې فراخي راوستل، ښه خوراک پې کول. دا د کال اولنۍ میاشت ده، باقي کال به الله د دې یوې شپې د یوې ورځې د فراخۍ د رزق په برکت باندې په ټول کال کې الله پاک د رزق فراخي راولي. انشاءالله په دې باندې به خبره کوو. الله دې مونږ او تاسو ته عمل نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړئ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.